अस्सलाम वालेकुम मलगुरो जुनैद खान ما د پاکستان او افغانستان سیمی فائنل ته کوالیفای کېدو یو ډیر زبردست چانس جوړ شوی دی جی مکمل پوینټ ټیبل به در سره هم په دې ویډیو کې شریکوم او نن چې کوم په ورلد کپ کې میچ دی د ساوث افریقا او نیوزیلند په دې باندې هم ټول ډیپند دی دا میچ چا لګټل پکار دی ساوث افریقا لکه نیوزیلند د پاغه باندې به هم کمپلیټ ډسکشن کو د ساوث افریقا او نیوزیلند تر اوسه پورې ورلد کپ کې سو میچونه شوي نیوزیلند څومره ګټلې دي ساوث افریقا څومره ګټلې دي دا مکمل معلومات په دې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کیږي افغانستان به څنګه سیمی فائنل لا کوالیفای کیږي پاکستان به څنګه کوالیفای کیږي په دې باندې به هم کمپلیټ ډسکشن کوجی ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک ټول نه پهله خنن چې کوم د ورلد کپ میچ ته ضروری میچ د پاکستان او افغانستان د لپاره چې کوم دی نو هغه د ساوث افریقا او د نیوزیلند چې دا میچ ساوث افریقا ته ضرور ګټل پکار دي چې نیوزیلند وګټلو نو بیا د پاکستان چانس ته هم خطر ده د افغانستان چانس له هم خطر ده دا میچ کې ساوث افریقا وګټلو نو پاکستان ته لار کولاویږي جی اسې که عموما مونږ وګورو نو د ساوث افریقا او د نیوزیلند تر اوسه پورې ورلد کپ کې اته میچونه شوي دي جی چې اته میچونه کې شپږ میچونه نیوزیلند ګټلي دي او دوه میچونه صرف او صرف ساوث افریقا ګټلي دي جی په ورلد کپ کې د نیوزیلند تل په ساوث افریقا باندې زیاته درنه ده خو دې ورلد کپ کې مونږ وګورو د ساوث افریقا ټیم ډیر زیات فارم کې دي دا غي سپیشلی بیټسمنان بیا بالران چې کوم دي خفام کې دي بیټینګ هم کلیک کیږي بالینګ هم کلیک کیږي نیوزیلند هم میچونه ګټلي دي مطلب نیوزیلند هم د ورلد کپ کې خاص سترونګ پوزیشن سره دي او کدی ورلد کپ کې مونږ د نیوزیلند او ساوث افریقا ټیم کمپیر کو نه ساوث افریقا ټیم په سترونګ دی نن چې کوم میچ دا میچ کې ساوث افریقا وګټلو نو پاکستان ته نور هم چانس جوړیږي ورسره افغانستان ته نور هم چانس جوړیږي خو مین یو پکې غټ شرط دی غټ شرط پکې دا چې د افغانستان هم څومره میچونه پاتري درې میچونه پاتري د افغانستان لګټل پکار دي د پاکستان هم دوه میچونه پاتري د پاکستان درنی د پاکستان دوه میچونه پاتري او دغه دواړه پاکستان ته ګټل پکار دي او پلس په خمارجن باندې ګټل پکار دي یو نیوزیلند سره د نیوزیلند چې نن میچ د ساوث افریقا نه بایلو بیا پاکستان نه بایلو نیوزیلند ته یو ډیره غټه خطر جوړې دی شي جی او د افغانستان چې کوم میچ دی انګلند سره میچ پاتره استرالیا سره پاتره او نیدرلند سره پاتره د افغانستان میچونه هم سخت ټیمانو سره دي خو افغانستان ته درې وړه ګټل پکار دي چې افغانستان درې وړه وګټلو نو بیا خو به ډایرکټ سیمی فائنل لا کوالیفای کیږي که دوی پکې بایل نو بیا ولا خطر جوړیږي که یو پکې بایلو بیا هم چانس شته جی او پاکستان چې کوم دوه میچ پاتري دا ضرور پاکستان لا ګټل پکار دي نن چې کوم میچ ته په دې باندې به مکمل فیصله کیږي چې نن میچ ساوث افریقا وګټي نور به هم پاکستان او افغانستان ته لار کولو شي جی چونکه نیوزیلند ټیم چې کوم دی هغه هم ټرابلز کې دی له هم مطلب کنه میچ بایلو بیا د پاکستان نم بایلو او بیا اخرنه میچ چې کوم دی هغه د ما خیال انډیا سره پاتره نو دا د نیوزیلند چې کوم میچونه پاتره هغه هم سخت ټیمانو سره دي نو د ویډیو مقصد مې دا رجی چې پاکستان او افغانستان ته ډېر زبردست چانس جوړ دی د سیمی فائنل ته د کوالیفای کېدو جی د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام